بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. دا سورة البقرة دا او آیات نمبر دے 254. یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو انفقوا خرج کئی مما د اغمالنا رزقناکم چې مونږ درکړی دی تاسو ته من قبل مخکر دینا ایاتیا چرابشی یوم یورز لا بیع فیه چی نبی خرسول اغستل پاغیک ولا خلت او نب دوستی ولا شفاعت او نب سپارش والکافرون هم الظالمون او کافران هم دیو ظالمان دی. رب تعداد د مخ کی آیات کی ذکر د قتال وشو نو وز د قتال د پاره بل مسله د انفاق بیانیو د قتال د پاره د انفاق مسله بیانیو. یو جهاد بالمال له او بل جهاد په جان سره ده. نو پدې کې جهاد بالمال چې دن مراد ده چې جهاد به په جان سرم کې او په مال سره به هم کې. مخ کی آیات کې دا لفظ ذکر شو. دویم رب تعداد ده فمنهم من آمن ومنهم من کفر چې په دغه کې بعض دغه خلکو کې بعض هغه دي چې څوک ایمان راوړي نو اوس مؤمنان هغه ایمان چې راوړی دی نو هغه مؤمنانو ته اوس خطاب کوي. خطاب خاص خطاب وته کوي په یا ایو الذین آمنو سره. کم چې مؤمنان دي نو هغوی ته اوس خطاب کوي چې چا د پیغمبران د دې تعلیمات ومنودل او ایمان یې راوړو نو هغوی ته اوس په یا ایو الذین سره خطاب کوي. یعنی د ایمان تقاضا دا ده چې انفقوا مما رزقناکم. د ایمان تقاضا دا ده چې د الله په لار کې خرچه وکړو. او په دې آیات کې عموم هم مراد ده. یعنی که هغه فرضي انفاقي او که نفلي انفاقي هغه وکړي خو اول پکې مراد د جهاد د پاره چې دنو انفاق ته دا مراد ده. مقصد د آیات سره ترغیب الی الانفاق فی سبیل الله. الله تعالی دی امت ته ترغیب ورکړي چې تاسو انفاق کوئ او الله سبحانه و تعالی د دې امت تربیت کوي. د دې امت او د دې امت د اقتصادي نظام د جوړولو خبره کوي الله چې په ملک د مسلمانانو کې دی اقتصادي نظام چې دنو برابري مالونه دی په صحیح ځای کې خرج کیږي. مال به څنګه پیدا کې څنګه به لګې په کم ځای کې به خرج کې. نو دا د قرآن یو غټه موضوع ده او په دې سپاری په دې صورت په دې آخره کې به د انفاق خبره چې دنو ډیره کی او دا غي د پاره ورستو مثالونه هم را روان دي. صورت د ختمېدو پورې غټه مسله د انفاق ته. انفاق څه ته وایي چې د الله د دین د پاره د الله د پلار کې خرچه وکړي مالونه ولګوي او د مال بنده به چې دی نه جوړېږي. دا هم د الله تعالی د بندګۍ یو کلاو میدان دی د الله د بندګۍ چې دې میدان ته ورودانګه د الله عشق او د الله محبت کې خپل مال چې دی نو هغه ولګوه. بدني عبادت بم کې مومن به بدني عبادت هم کوي او مالی عبادت هغه بم چې دی نو هم کوي.
او په مال په ګټلو کې په خرج کولو کې د دوکې نه ځان وساتئ، د ظلم او د سود نه چې دی نو هغه ځان وساتئ. او چې د کم ملک اقتصادي نظام برابر نه وي نو په هغه معاشره کې ظلم او زیاتی او فساد دی. معاشره به هله په سکون کې کیږي، هله په امن کې کیږي چې په هغې کې مالونه په صحیح ځای کې چې دی نو خرج کیږي، په صحیح ځای کې چې دی نو مال ولګي. نو وس یا ایها الذین آمنو، ای ایمان والو، خطاب چاته دی؟ مؤمنانو ته دی، مؤمنان. او دا د الله تعالی ډیر د پیار او ډیر د محبت جمله ده چې الله تعالی आवाज کوي مؤمنانو ته، اے مؤمنانو. ثم خوږه جمله ده. او په دې جملې سره يهوديان ته وواتله، عیسایان ته وواتله، مجوسیان چې دن وواتله. چاته आवाज کوي؟ صرف مؤمن ته، مسلمان ته. کاغذ زنانه ده او کاغذ سړی دی. یا ایها الذین آمنو چې راشي نو که سړی او که زنانه دا ایماندار ده او دا ایماندار دی نو دې ته الله تعالی حکم کوي، خبره ورته کوي. نو چې یا ایها الذین آمنو راشي نو هر سړی د ځان مخاطب کی، هر سړی د سکی ځان مخاطب کی. دا ماته وایو دا بل چاته نه وایو. زم دا خلق دا وایي چې دا قرآن بل چاته دا بل چا د پاره دی او زما د پاره نه دی. چې یا ایها الذین آمنو راشي نو بیا به دا وایي چې دا خبره الله ماته کوي، ماته بل چاته نه وایو. هر سړی وایي، هر سړی به دا خبره کوي چې الله تعالی ماته دا خبره کوي، دا حکم چې دی نو ماته دی. نو دا قرآن آیاتونه د بل چا لپاره نه دي، ښه زمونږ دپاره دي. نو اوس اواز الله څه کوي؟ څه خبره کوي؟ انفقو، امر دی، امر او امر د وجوب دپاره. خرچ وکئ، انفقو، خرچ وکئ. یعنی دا خرچ فرض او واجب دی، د قتال او د جهاد دپاره، د الله د دین دپاره فرض او واجب دی. دا به خامخا کې رزق مما د هغه مال نه رزقناکم چې موږ تاسو له درکړي دي. مطلب دا دی چې حلال مال دی تا ګټلی دی، او د حرام مال نه الله صدقه چې دی نو انفاق نه قبلوي. د حلال مال نه چې دی نو الله تعالی صدقه چې دی نو قبلوي. نو انفقو، خرج کوي، یعنی زکات ورکوي، صدقې ورکوي، مسکین ته ورکوي، یتیم ته چې دی نو ورکوي، جماعت ته ورکوي، مدرسې ته ورکوي، کونډو ته ورکوي. داسې پسې اخوازه خرچ وکوي. او دا پرزې او نفلي ټول مراد دي. ښه که زکات نو هغه به هم ورکوي، او د زکات نه علاوه نور صدقې چې دی نو هغه به هم کوي. یوازې پیسو ته شامل نه دی. که پیسې، که پیداواري، که فصلونه، که ځمکې، که لوښي لرګي، نو دا د الله دپاره چې دی نو ورک. او چې ورکې نو بل به کې اخلاص یې ورې. نو ټولو نه اول خو بنیادي شی ایمان دی، عقیده ده. یا ایها الذین آمنو، آمنو کې عقیده راله. چې ایمان دی نه و نو چې که هر څه دې خرج کړه هېڅ نه قبلیږي. دا انګریزیان او دا یورپیان څومره مالونه خرج کوي، هغو ایمان نشته، هیڅ پیدا نه کیږي. بنیادی شی ګوره عقیده د ایمان ده. او بیا د هغې نه پس اخلاص ته ګوره. اخلاص چې اخلاص نه و، دکلاوه وه، ریاکاري وه، نو بیا هم ګوره نه قبلیږي. اخلاص به پکار دی د الله دپاره، د الله دپاره یې ورکوم. نو انفقو مما رزقناکم، خرج کوي د هغه مالونو نه چې موږ تاسو له درکړلي. یعنی بخل او کنجوسي مه کوئ. بخل او کنجوسۍ نه چې دی نو ځان وساتئ. او په دې خرج کې نه دی، دا خبره یاد وساتئ چې څومره سړی خرج کوي نو هغومره وله چې دی نو الله تعالی ورکوي. وره انفقو، انفق ينفق الله، خرج کوي نو الله تعالی په تاسو باندې خرج کوي.
چې څومره خرج کې اقمره ګوره ډېر راضي نور هم الله تعالی او درکيو مثال د چینی د اوبو ده د چینی نه چې څومره اوبه راوباسي هغه اقمره نور ډېریږي دغه شان چې ته خرچه کې نو هغه نور ډېریږي ګوره وز دا بے برکتی ولې رااله په دې هر څه کې بے برکتی رااله په دې غرونو کې به دا اوبه هم ډېرې وي فصلونه هم کېدله پراخي و هر څه ډېرو مخکې به دا قسمه قسم دې غرونو ته دا مرغۍ هم راتلې اوس هغه مرغۍ هم نه راځي نو وایي زړونه چې دی نو تنګ شو چې زړونه تنګ شو نو بې برکتي چې دی نو هغه رااله زړونه تنګ شو په یو گاوند کې یو گاوند به یو او کورونه به یو نو هر کور والا به ځانه جدا کوی کني ځانه به جدا چې نه جوړیو ځانه او پای کې موټر ورچیو او بیا او پای کې اوبه راولي تاسو په دې لارو کوڅو کې ګورئ په سوونو دا پیپونه او دا تارونه په دې روډونو باندې په دې لارو کې ښکته تلي او پورته تلي نو دا و چې په گاوند کې یو کور موټر او کویه کنهستی وي او د نورو ګاونډیانو له ورکولې نو څومره پراخې به وي دا اوبه به هم چې دی نو ډېرې وي په دې کوهي کې او په دې چیني کې به دا اوبه هم زیاتې شوی وي خو زړونه چې دی نو هغه تنګ شو چې تنګ شو چې بې برکتي رااله په چینو کې اوبه ښکته لاړئ په کویانو کې اوبه ښکته لاړئ فصلونو کې او په دې کې چې دی نو بې برکتي رااله او چې ته خرچ کې که نه خرچو نو ګوره دې پیدا خو په آخرت کې دده ګوره په آخرت کې په دنیا کې هم ګوره پیدا شته صحیح حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایل دي وی پخوانه زمانه کې یو سړی هغه روانو په یو صحرا کې یو غرونو علاقې کې روانو نو هغې داسې غیبي اواز واورېدو چې چا ته وویله چې د پلانکي دا باغ دی چې دی نو اوبه کړی شي دا وریځ نه دی باران وشي او د پلانکي دا باغ دی چې دی نو اوبه کړی شي چې پیغمبران به نو پخوانه زمانه کې به داسې غیبي اوازونه داسې عجایبات به چې دی نو ښکاره کېدله نو دی چې دا خبره واورېده دا خو په بل کار پسې روانو نو خپل کار یې چې دی نو پرېښودو چې څه چل خوشته نوم یې هم واورېدو نو د وریځ یو غونډوس کې دی نو هغه چې دی نو راغی یو زګي ته چې دی نو هغه راغی په یو شړ ځمکه په یو خوړګۍ ځای باندې چې دی نو د هغې نه باران وشو نور غیر چاپېره باران نشته پاک یو ځای باندې باران وشو د هغې اوبه چې دی نو د باران هغه یو ځای ته راجمع شوې او هغه په نالۍ کې ایسته چې دی نو روانې شوې دا سړی پسې شاته روان شو چې روان شو ځي چې ګوري هلته یو سړی دی او باغ دی او پټی دی په هغې کې بیلچه ورسره ده او دا ورخ چې دی نو دا دی پټو ته چې دی نو برابره یو نو دی چې سړی ولیدلو نو دی پې آواز وکړو پلانکي او ستا نوم څه دی ویو او څه کې نو هغې ورته وویله وایي ناشنا کس دی دا به څه ویو وایي دا زما باغ دی او خپل باغ چې دی نو هغه اوبه کوم او دا ورخ چې دی نو برابروم او په نوم باندې مې څه کې وایي نه وایي نوم دې څه دی وایي پلانکې حقه نوم یې ورته وویلو کم چې دی په هغه شړه علاقه کې غیبي اواز اورېدلی و چې د پلانکي باغ دی چې دی نو اوبه کړی شي نو بیا یې تپوس وکړو خواله ورغې هغه پټي ته هغه باغ ته وایي دا راته اوس ووایي ته څه کار کوې وایي زما خو بس نور څه کار نشته وایي زما بس دغه کار دی چې دا باغ د دې حفاظت کومه د دې پالنه کومه چې کله دا باغ کې فصل وشي نو زه دا فصل چې دی نو درې ځای کړمه درې ځای یو ځای چې دی نو دا غریبانو مساکینو باندې تقسیم کړمه
او بل حصه چې دی نو په خپل کور بچو له ویسمه او درېیمه حصه په دې باغ باندې واپس ولګوم وایي زما خو دقه کار دی نو ولې دې دله څوک د الله حصه پکې ورکوي او د الله په بندګانو باندې خرج کوي نو الله یې د کم ځای نه بندوبست کوي په کم ځای کې باران کېږي او په لښتي کې اوبه را روانې دي او خوا او شا نور پټي وچ پراته دي صرف د دغه یو سړي باغ اوبه کېږي د دغه یو سړي فصل نو چې ته د الله تعالی حق ورکې که نه نو الله تعالی به ستا د مال حفاظت نه کوي یاره ستا به مال کې برکت اچوي ستا مال چې دی نو هغه به نور هم چې دی نو سیوا کوي دا یې په دنیا کې پیدا ده ګوره او آخرت کې خو چې دی نو بېشماره پیدې دي بېشماره او دا بله خبره مو واوره په سوره نون والقلم کې د باغ والو قصه ده انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليسرمنها مصبحين ولا يستثنون نو هغه هم نیک سړی و نیک سړی و باغ یې و پای کې به ډېر زیات فصل کېدو او هغه هم دقې طریقه باندې دا مال به چې دی نو تقسیموو یو یې په غریبانانو له ورکو بل به په باغ باندې ولګولو بله حصه به خپل بچو له راله هغه سړی وفات شو یا سړی وفات شو نو هغه باغ زامنو ته پاتې شو نو زامنو یې وویله وایي زمونږ دا پلار نه دی وایي دا چې دی نو وایي قمقلو وایي زموږ دومره غټ باغ دی او دومره فصل ته کېږي او دومره مال هغه پیدا کېږي نو راشه چې دا غریبانانو مساکینو باندې تقسیموي او دا پکې چا راوستي دي غریبانان پکې چا راوستي دي او دیوله څوک ورکوي نن هم خلک وایي نن سبا غریبانان کم دي مسکینان کم دي وایو ډېر شی دي ګوره که خبر شوې نو بس جړا بدله درشي نو هغه خیر تاسو په دې فیسبوک چې څوک کوي په دې باندې ډېرې واقعې راځي د دې غریبانانو کراچۍ کې او پنجاب کې ابلو کراچۍ او که پنجاب و ابلو یو سړي خودکشي کړله ولې یې کړله د بچو دپاره کوټونه او بنینونه چې دی نو هغه نه و چې دومره پیسې ورسره نه وي چې خپل بچو له کوټ او بنین والي او پیزار وله والي د یخنۍ نه سړی لاړو خودکشي یې وکړه او خط یې لیکلی و وزیر اعظم ته چې زما دا بچي د دې بچي دی نو ته حفاظت کې او په دې یو مدرسه په دې به سکول وې او ما چې دی نو ځان بس حلال کو عمر ابن الخطاب نشته نو نشته داسې خلکو نو ډېر زیات غریبانان دي په دې آس پاس علاقه کې نظر اچوه په دې خوا او شا علاقه کې په دې ګاونډ کې نظر اچوه چېرته ماشومان جامې نه وي چېرته چې دی نو کوټ او پیزار نه یو نو په دې پام که وګورئ څوک چېرته د یخنۍ نه خراب نه شي او څه کال خو داسې یخني ده چې څه بې انتها یخني ده نو کم خلکو سره غریبانان دي که نه نو هغه به ماښام له ځان رزق پیدا کوي که وړلو به کوټونه او څادرې اخلي ډېر زیات خیال پکار دی یو بل پیج دی فیسبوک باندې د دې ته ملګري یو کس دی د هغه نوم دی هغه آی ډي پیج یې دی ډي بایجان نو هغه هلک نه دی هغه ډېر ښایسته کار کوي هغه په لایو ویډیو باندې ګرځي بسو په دې غریبانانو په دې کورونو باندې چې دی نو ګرځي په خپله پکې ځان نه ښیو خو خبرې کوي چېرته په دې بازارونو کې په دې ګاړو کې دا ټرالۍ نه یو د صفایي والا چې ښو دي پای کې ماشومان د خوراک سامان چې دی نو ګوري ورشي وایي څه چل دی وایي په کور کې وایي څه نشته وایي نه هغه ماشوم چې دی نو راوالي داسې چې دی نو هغه کورونو ته ځي په دې بانډو کې دومره غریبانان دي حیران بشي او هغه بیا دکان ته بوځي یا دکاندار ته وایي چې دله به سودا ورکړي هر څه ښه یو خبرې هم پکې کوي ماشومان د ځان سره بوځي دکان ته وایي څه اخلی یو ټوله دنیا یې ګوري
او بیا خلک هغې له پیسې رالیږي او چې پیسې ول راولېږي نو هغه پیسې هم په ویډیو کې ښیي چې دا پلان کې رالیږلی دا یې نمبر دی او دا ورته ما و چې دی نو ورسولي نو الله تعالی دغې سړي له هم یو عزت ورکو یو شهرت یې وله ورکو دغې کس له څوک دا کار کوي ګرځي په دې بانډو کې په دې کلو کې ګرځي نو دا ښایسته کار دی ښه چې څوک د دې خلکو خیال ساتي حکومت خوا خو داسې دی دا خو د حکومت کار و چې چېرته چې دی نو څوک د ولږې نه او د غریبۍ نه چې دی نو خودکشي ونه کړي نو خبره دا وه چې هغه زامنو ته هغه باغ پاتې شو نو هغه زامنو وویل موږ په دې کې پردی حق نه ورکوو قسمونه یې وخوړله وایي د شپې به ځو دا باغ چې پوخ شو د شپې به ځو د شپې په تیاره کې به دا باغ چې دی نو شو کوو څوک را باندې خبر نه شي غریبانان چېرته را نه شي منصوبې تیاره کړه چې نیمه شپه تېره شوله راپاڅېده غلي غلي راپاڅېدله او باغ طرف ته روان شو چې دیو باغ ته ورسېدله د باغ نوم نشان نشته نوم نشان یې نشته یو بل ته وایي لارم خطا کړه که وایي نه لارم خطا کړ نه ده آسان رق دی خو زمونږ چې کم نیت و زمونږ کم اراده وه د هغې سزا مونږ ته راورسېدله باغ باندې الله تعالی عذاب راوستی و طوفان او اور هر څه وله چې دی نو ختم کړو هر څه دا صرف په هغه زړه کې چې دی نو دا اراده راغله وګورئ داسې اراده به هم نه راولي ښه داسې اراده دې هم په زړه کې رانه شي لالچ او داسې بدخواهي زړه تنګي دا ډېر خوښی کار دی نو په دې کې به ډېر شی آیاتونه چې دی نو هغه هم کم کم وایو یار په انفاق کې انفاق کول چې دی نو پکار دی او هغه واقعیت د صحابو انفاق ته هېڅوک نشي رسېدی ښه د صحابو علم ته او د صحابو انفاق ته هېڅوک نشي رسېدی هغه مشهور واقعه د غزوې تبوک دپاره نبی علیہ السلام د چاندي اعلان وکړو غزوې تبوک ډېر غټ جنگ دی او د روما سره چې دی نو جنگ دی سوپر پاور دی روم سوپر پاور نو هغه صحابه چې دی نو راپاسي سوپر طاقت سره جنگ کوي نن خو دې خلکو ایمان په امریکا راوړی دی موږ سره جنگ نشو کولی د هندوستان سره چې دی نو جنگ نشو کولی او ټیکسونه اخیستی شمه او د قوم بجټ خوړی شم او جهاد نشم کولی دا زموږ چې ټیکسونه ورکو دا انفاق دی که نه په دې باندې ډیفینس کی د ملک دفاع په دې باندې کی چېرته مسلمانانو ظلم وي نو هغه به د دیو کار دیو بې رازاده یو نو غزوې تبوک دپاره چې د چاندي اعلان وشو نو بس خلکو چاندي راوړلې صحابو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ نو دیو چې دا اعلان واورېدو نو عمر رضی الله تعالی عنہ کور ته لاړو او د کور ټول سامان چې دی نو راواغېستو په سین کې کېښودو که جامې دي که لرګي دي که لوښي دي که پیسې دي که سره زر دي او سپین زر دي او هغې په منځ باندې چې دی نو دوکو نیم مال چې دی نو هغه راوړو او په زړه کې دا خبره وه چې نن به د ابوبکر صدیق نه چې دی نو مخکې کېږم نو نبی علیہ السلام ته تپوس کوي دا یې چې راوړه وایي څه دې راوړه وایي کور یې څه پرېښودله وایي او ای د الله رسوله وایي نیم مال مې چې دی نو راوړو او نیم مې کور پرېښودو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راځي او هغه په کور کې جارګوی وواله جارګوی هېڅ شی چې دی نو پرې نه ښودله هېڅ شی یې پرې نه ښودلو او راوړو د الله د رسول مخې ته چې دی نو دا ټول ډیرې چې دی نو ودرولو او وایي څه دي چې دی نو پرېښودله ابوبکر نه وایي د الله او د الله د رسول مینه مې چې دی نو پرېښودله وایي پروانه کو چراغ بلبل کو پولو بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس بس زما دپاره د الله رسول دی او بیا عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ په دې غزا دپاره 300 اوښان سره د سازو سامان چې دی نو هغه پیش کړله غټ فوج روانیږي 30,000 صحابه کرام روانیږي
د دې د خوراک بندوبست، د اسلحې د سورلۍ بندوبست. جهاد خو بغیر د انفاق نه کیږي. نو چې عثمان ابن عفان دا وکتله چې دا 300 خان مې ورکړه، نو دا ورته لږ ښکاره شو، وایي دا خو هېڅ شی نه دی. نو بیا لاړو چې دی نو بیا یې 100 آسونه چې دی نو راوستله، او د مسجد نبوي نه بهر دا ډاګه چې دی نو د آسونو د اوښانو د سامانونو نه چې دی نو ډکه ده. نو عثمان ابن عفان ویل دا هم چې دی نو پوره انفاق مې نه دی کړی. نو بیا واپس لاړو او په کور کې ورسره سونه و، او هغه سونه چې دی نو راواخیستله 1000 دینار 1000 دینار چې دی نو دا راوړه. د دې نه تقریبا 5.5 کیلو سونه چې دی نو هغه جوړېږي. توله چې دی نو 12 ګرامي 12 ګرام، او د 4 درهمونه چې دی نو توله سونه جوړېږي. او شرعي دینار په هغه وخت کې چې دی نو هغه دا دینار نه و، دا د سرو زرو درهم د چاندي و او دینار د سرو زرو. د شرعي د یو دینار نه تقریبا 14,000 پاکستانی روپۍ جوړېږي. نو په دې چې ما حساب وکړو نو 1,60,00,000 روپۍ د دې نه جوړېږي، د 1000 دینارونه. داسې انفاق به څوک وکړي؟ او د الله رسول مخې ته دا سونه کېښودله، او نبي علیه السلام پکې د الله سوهي او ښکته یې راچوي. او عثمان ابن عفان ته ویو چې ته څه کوې نو تا د څه شی ضرر نشي رسولی، یعنې څه عمل وس کې تا ته به د هغې ضرر او تکلیف نه رسېږي، آزاد یې. او اسمان ته ګورو، ای د الله ای الله، وایي زه د عثمان نه راضي یم، وایي ته چې دی نو راضي شه. نو دې خلکو داسې په دنیا باندې ګوره جنت زیری نه و ملاو شوی. ابوبکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، دا هغه کسان دي. او بیا یو باغ نبی علیہ السلام د صحابو سره ناست دی، او په دې کې نبی علیہ السلام اچانک چې دی نو پاسېدو او لاړو صحابو د خوانه، او په دې کې ډېر ساعت وشو. نبی علیہ السلام نو ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه پسې شاته لاړم، یا ابو موسی دی یا ابو هریره دی، زمانه اوس هېر کېږي، ابو هریره دی. نو هغه وایي زه پسې شاته لاړم. نو نبي علیہ السلام په یو باغ کې ما ولیدو چې ناست دی، او کوهي په غاړه باندې ناست دی، او د خپې ښکته ورښکته کړلې. نو زه ورغلم او ما اجازت وغوښتو، خواله ورغلم چې د الله رسول زه یم، او زه د دروازې خواته به یم، او که ستا خدمت نو ما ته بیا وایه. وایي ته ځان دلته کښېنه، او زه به که څه و نو ما ته بیا وایه. نو لږ ساعت وشو، په دې کې ابوبکر رضی الله تعالی عنه راغی، دروازې وټکوله. ابو هریرې تپوس کوي څوک؟ وایي ابوبکر. وایي ورته نه کولاوم، ورته د نبي علیه السلام نه اجازت اخلمه. نبی علیہ السلام خواله لاړو، وایي ابوبکر راغلی، وایي اجازت ورکا او د جنت زیری وله ورکا. وایي راضي دي. دروازې ورته کولاو کړه او ورته وویله چې تا ته اجازت دی او تا د سپا دپاره د جنت زیری دی. هغه راغی. لږ ساعت پس بیا عمر ابن الخطاب راغی، بیا هغه نبی علیہ السلام له ورغی، وایي اجازت ورکما. وایي عمر دی، وایي اجازت ورکو د جنت چې دی نو زیری وله ورکه. هغه هم راغی. بیا لږ ساعت پس چې دی نو بیا عثمان ابن عفان راغی رضی الله تعالی عنه. بیا تپوس لاړو د نبی علیہ السلام نه، وایي عثمان نه اجازت ورکما. وایي اجازت ورکه، د جنت زیری هم ورکه، خو یوه بلا به ورته چې دی نو رسېږي. نو بیا دروازې ورته کولاو کړه او وایي تا ته اجازت دی او د جنت زیری دی ستا دپاره، او تا ته به یو بلا چې دی نو رسېږي. عثمان ابن عفان ویل زما پې صبر دی. او هغه بلا دا و چې د خلافت په دور کې هغه په خپل کور کې چې دی نو هغه شهید کړی شو.
او دا صحابه چې رااله نو نبی علیہ السلام د کوی په غاړه ناسته نو خی طرف ته ابوبکر صدیق کې ناستو او ګس طرف ته عمر ابن الخطاب کې ناستو او نبی علیہ السلام چې د کوی په غاړه باندې ناسو نو د پنسي اسی راپورته کړلوې او مخامخ ورته الته عثمان ابن عفان چې راغی نبی علیہ السلام د پنسي خطه کړې هغه ډېر حیا والا انسانو او مخامخ ورته کې ناستو نو بیا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وایي چې د دینه ما دا مطلب واغستلو چې کله دا درې وړه کسانو پات شو یو خلافت ته بده کې اشاره و چې نبی علیہ السلام خی طرف ته ابوبکر صدیق ناسته نو اول به خلیفہ دای بیا بچینه ورپسې دای او یو په دې کې اشاره دا و چې دا درې وړه په یو کوټه کې بخخیږي چې او پات یو ځای بخخیږي او عثمان ابن عفان اخوا مخامخ ته نو هغه په ځان ځای کې دفن شوی دی جنت البقیع کې نو دا داسې اوچت انسانانو ښه په دنیا کې ورته د جنت زیری ملاو شي چې هر قسم قربانۍ کړلې او د دې قربانو ته هیڅوک نشي رسېدی چې په دې امت کې اوس څوک وایي چې زه به د صحابو علم ته ورسېږم نشي رسېدی یا د صحابو قربانۍ ته به ورسم نشي رسېدی ځکه خو الله تعالی د خپل پیغمبر دپاره غوره کړو دا خلک رضی الله عنه ورضوا عنه الله دیو نه راضي دی او دیو د الله نه راضي دی خجی من قبل مخکې د دینه ایاتیکم ایاتیا چرابش یوم یو ورځ لا بیون پی چې نه به پای کی اغستل خرڅول ورستی مراد قیامت ته چې قیامت راشي او یا د دینه مرګ دی دو قیامت دی یو قیامت صغرا ده او یو قیامت کبرا ده چې سړی مړ شو بس په دې مؤمن باندې قیامت راغی او هغه بل غټ قیامت چې راځي کائنات ورانیږي نه په مؤمن باندې ګورې نه راځي او په کافرو باندې الله دنیا ورانیو الله تعالی ګور د دې مؤمن څومره خیال ساتي دنیا به نه ورانیو نبی علیہ السلام تر څو پورې یو کلمه گو موجودی کلمې والا نو الله کائنات نو ورانیو په کافرو باندې به شي نو ورانی نو چې مخکې مسلمان مړ شو نو بس بیا څه نشي خرج کولی نو پای کې اغستل خرڅولي خام او نه هلته بیا دا شته چې زه په دنیا کې اوسړی یو جرم وکړي پیسې ورکړي ځان راخلاص کړي نو که ته هلته بیا په آخرت کې دا ټوله دنیا د سونو ډکه ورکړي چې زه د الله د عذاب نه بچ شمه خو نشي بچ کېدلی بیا خلاصې نشته نه کاروبار شته او نه تجارت شته نو بیا دا کار څوک نشي کولی ښه چې کله مرګ راشي او یا قیامت راشي بیا سړی دا نشي ویلی چې هلکه ما مخکې زکات نه دی ورکړی او اوس به زکات ورکمه اوس نه پیسې شته او نه اخیستل خرڅول شته او بیا څوک دا نشي ویلی پس د مرګه چې ما نیک عمل نه دی کړی ودرېږه چې زه نیک عمل وکمه انفاق وکمه صدقې ورکمه بیا چې دی نو دا خبره ختمه بیا دا کار نه کیږي نو په انفاق کې تاخیر نه دی پکار د مرګ خو ته پته نشته که نه نو په دې صدقو کې په زکات کې تاخیر نه دی پکار وس یې ورکه وس چې 1 روپۍ ورکې او د مرګ نه پس چې نو 100 روپۍ دا برابر دي او بیا برپسې بیا څوک یا خیرات کوي یا نه کوي تاسو دې محلې ته نه ګورئ کلونه تیر شي چې جمعات ته خیرات د اوسه پوره را نه وړو چې دا زموږ پلار وفات شوی دی دا زموږ نیکه وفات شوی دی چې اوس پسې خیرات وکړو نو ستاسو څه خیال دی چې په تاسو پسې به وکړي دا ستاسو مخې ته ده چې اوس دا حل دی نو وروستو به چې دی نو بیا به څه یو نو په ژوند باندې هر څه خرج کا هېڅ هم مه پرېږده هر څه چې دی نو د الله په دین باندې په جهاد باندې او په مدارسو باندې په دې باندې خرج کا دلته الله تعالی 3 خبرې کړلې یو اغستل خرڅول نشته ولا خلت او نه دوستی شته ولا شفاعت او نه شفارت شته او دغه شان په دنیا کې چې په چا باندې څه تکلیف راشي نو هغه هم د 3 لارې اختیار یو 3 لارې اختیار یو لار دا ده چې سړی وایي هلکه مصیبت راغی یخني ده ګرمي ده بیماري ده مال به ولګو په مال به ځان خلاص کو مال به خرج کو
نو د مال او د پیسو په زور باندې د ځان نه تکلیف درې کی. دویم چې دی نو کمال له چا سره نه په دنیا کې، نو بیا وایي هلکه یاران دوستان دي د هغوی نه وپیدا واخلو. یار دوست ول دې لپاره دی که نه د هغې نه وپیدا واخلو، نو د هغوی په ذریعه باندې خپل حاجت پوره کوي، هغه تکلیف د ځان نه درې کوي. او دریم دا دی چې نه مال شته نه دوستان شته. خو که خلک وایي هلکه په دې کلي کې علاقه کې مشران دي، شپارس به وکړي، حاکم ته به چېرته ووایو او ما به د تکلیف د مصیبت نه چې دی نو خلاص کړي. نو الله وایي چې دا درې واړه قصې په قیامت کې نشته. نه چې دی نو مال خرج کول شته، نه چې دی نو دوستي شته، او نه سپارش شته. سپارش د مشرکینو دپاره نشته. ښه نور خو سپارش شته، خو چې هله سپارش دی چې ته د هغې خو ځان قابل کې که نه، په ځان کې تقوا اختیار کې، صحیح ایمان، صحیح اخلاص، صحیح انفاق وکړي. نو که د سپارس بیا ته قابل شوې، بیا به ستا سپارس کېږي. د مشرکانو لپاره او په زور باندې څوک سپارس نشي کولی، څوک په الله باندې زور وکړي. والکافرون هم الظالمون، او کافران هم دیو ظالمان دي. کافران په چا ظلم کوي؟ وایي په خپل ځان باندې ظلم کوي که نه. د کفارو طریقه دا ده چې په ځان باندې ظلم کوي. نو ای مؤمنانو تاسو د کافرانو د مشابهت نه چې دی ځان وساتئ. او دویمه د کافرانو طریقه دا ده چې آخرت نه مني، چې آخرت نه مني، ایمان نه راوړي او جهنم ته ځان تیار کړی دی. نو دا چې دی نو په خپل ځان باندې کافران څه کوي؟ ظلم کوي. نو ای مؤمنانو تاسو چې دی نو مالونه ولګوئ، انفاق ولګوئ چې په آخرت کې د هغې عذابونو نه چې دی نو خلاص شئ. او انفاق سړی هلې کولی شي چې په آخرت باندې مضبوط ایمان وي. مضبوط ایمان نه و څنګه به سړی انفاق وکړي؟ او ابن کثیر دلته دا عطا ابن دینار نه نقل کړلی، وایي ښه ده چې الله تعالی داسې نه دي ویلي چې الظالمون هم الکافرون. وایي په دې باندې د الله غټ شکر دی. وایي الحمدلله چې الله تعالی داسې نه دي ویلي چې ظالمان کافران دي. ځکه خو هر ګناه خو ظلم دی که نه؟ چې سړی مؤمن دی، مسلمان دی او ګناه کوي، نو دا خو ظلم دی که نه؟ نو بیا خو به چې دی نو دا کافران وی. نو داسې وایي نه دي ویلي، وایي څه ویلي؟ والکافرون هم الظالمون، کافران هم دیو ظالمان دي. او چې مؤمن انفاق نه کوي نو ظلم پکې شته، خو کافر نه دی. په دې باندې پوه شوئ؟ ښه جي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو انفقوا خرج کوي مما د هغه مال نه رزقناکم چې موږ تاسو درکړي دي من قبل مخکې د هغې نه ان یأتیه چې را بشي یوم یو ورځ لا بیع فیه چې نه وي په هغې کې اخیستل خرڅول ولا خلة او نه به دوستي ولا شفاعة او نه به سفارشي والکافرون هم الظالمون او کافران هم دیو ظالمان دي. وایي جي